السلام علیکم. دا پیچو بولان پښتو خبرونه سره زه سید رفیع الله. اول راسي وګورو د خبرونو د سرټکی. د وفاقي کابینې غونډه وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ کې وسوه. په غونډه کې د ایجنډې په ټکو باندې غور او پرېکړې وکړل شوې. په سټاک مارکیټ کې په انډیکس کې د 1,000 څخه زیات پوینټونو د اضافې وروسته 1,02,315 باندې ټریډ روان دی. د وزیر اعظم د یوت پروګرام چیرمن رانا مشهور احمد خان ویلي دي چې د کایا له چوکاټ څخه به ځوانان اختیارمند جوړوي. ساتندوی ځواکونه د بنو په سیمه جاني خیل کې د عملیاتو پر مهال 2 خوارج وژنې ته واستول. اوس راځو وګورو د خبرونو تفصیل. د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ کې وسوه. په غونډه کې د ایجنډې په ټکو باندې غور او پرېکړې وکړل شوې. په غونډه کې د خبرو پر مهال وزیر اعظم محمد شهباز شریف وویل چې د حکومت د خبرو لپاره غور او چاپیریال ورکړي. د پی ټی آی لخوا د کال 2024 د چور په حق له جوډیشل کمیشن غوښتنې بې بنسټ دي. غواړو چې خبرې اترې پر مخ روانې وساتل شي او د هېواد پرمختګ وکړي. د انساني ګریزي د مخنیوي په اړه وزیر اعظم وویل چې د دغه ناوړه پیښو څخه د پاکستان پیژندګلوۍ ته تاوان رسېدلی دی. د انساني ګریزي د خاتمې لپاره هر ممکنه ګامونه اخلو. هغه وویل چې پاک افواج پاکستان بې ساري قرباني ورکوي. د ترهګرۍ له ختمولو څخه په هېواد کې د خوشحالۍ او پرمختګ امکان لري. ټول کام د خپلو شهیدانو قربانیانو پیرزوینې وړاندې کوو. د فتنه خارج مقابله کولو سره په خیبر پښتونخوا کې د میجر حمزه اسرار او سپاهي نعیم شپږ خوارج تاترین ته په استولو سره شهادت مرتبې ته ورسېدل. نن په سټاک مارکیټ کې په زړه پورې چسپاندې ولیدل شوه. په 100 ډیز کې د 1,000 څخه زیات پوینټونو اضافې وروسته 1,02,315 باندې ټریډ روان و. تجربه کوونکو له کوله په سټاک مارکیټ کې د زبردست چسپاندې له سببه پیاوړتیا روانه ده. د کوم له وجې چې په معیشت باندې سرمایه‌کارانو باور زیات شوی دی. د وزیر اعظم د یوت پروګرام چیرمن رانا مشهور احمد خان ویلي دي چې د کایا له چوکاټ څخه به ځوانان اختیارمند جوړو. تل پاته پرمختګ او سیمه ایزه د یووالي ته په وده ورکړل شي. هغه دولت مشترکه یوت الاینس په اعلامیه جاری کولو سره وویل چې د اعلامیې مطابق سیمه ایزه مرسته پیاوړتیا کول، ګورننس پالیسي جوړول او د واکمنۍ کالبوت په د ځوانانو ګډون باور کوو. په ځوانانو کې به پروفیشنالیزم ته وده، د کار په توان کې اضافه او تعلیمي اشتراک ته وده ورکول دي. ساتندوی ځواکونه د بنو په سیمه جاني خیل کې د عملیاتو پر مهال 2 خوارج وژنې ته واستول. د آی اس پی آر له قوله ساتندوی ځواکونو په جاني خیل کې د پټې خبر پر بنسټ اپریشن وکړي. پر دې مهال د ډزو په بدلون کې 3 خوارج ووژل شو، 9 ټپیان شول. د پاک فوج د ترجمان وینا ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کلیرنس اپریشن دوام لري. ساتندوی ځواکونه د هېواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پخه اراده لري. صدر اسف علي زرداري او وزیر اعظم محمد شهباز شریف د بلوچستان ضلع کلا عبدالله په سیمه د ګلستان کې په 15 خوارج جنن ته استولو او د ترهګرۍ لخوا په سکیورټي پوسټو باندې حمله ناکامه کولو باندې ساتندوی ځواکونو ته پیرزوینې وړاندې کړې. گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل د شخصي څانګې لاندې قایم په ایمز اسپتال کوټه د انټرنیشنل ریډیولوژي سوټ ټرانسفر وکړه. د پراستنې د سورې ته په وینا کولو گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل وویل چې د اوسنۍ حکومت د ښه پالیسیو په اساس اوس په صوبه بلوچستان کې هم په شخصي څانګه کې د ادارو قیام د خوښۍ وړ دی. په ځانګړي ډول د روغتیا په څانګه کې د حکومت سره شخصي ملګرتیا به نه یوازې د ښه ادارو درمل اسانتیا ورکول وي، بلکې د روزګارانو د موقع به هم ورکوي. گورنر بلوچستان وویل چې په انساني ټولنه کې اسپتال د امید او شفا علامت دی. د هر طبي ادارې ذمہداري په وختي ډول ناروغانو او ټپیانو د دارو درمل د اسانتیا ورکول او د بل محفوظ سباون په خاطر ساينسي رویې ته تشکیلول دي. په دا مهال جعفر خان مندوخیل د اسپتال د بېلابېلو څانګو تفصیلي دوره وکړه او د ناروغانو سره یې ولیدل.
د بلوچستان اسمبلی غړي فرح عظیم شاه او بلوچستان د ترقی ورکولو لپاره ټولو ته مخته د راتګ پیغام ورکړی دی. کوټه کې په سریاب ینګ ټیلنٹ شو کې د اسمبلی غړي کننی MPA ترقیاتي فند سریاب کوټه کې د لګولو هم اعلان وکړي. रिपोर्ट کوي لکوټ څخه وقار احمد. बलूच रिवायात में खातून के एहतराम में खून तक माफ कर दिया जाता है। रुकने बलूचिस्तान असेंबली फरह अजीम शाह ने डॉक्टर महारंग बलोच और समीदीन बलोच से एक मरतबा फिर मिलने का पैगाम दे दिया। कोयटा के दिल सरियाब में यंग टैलेंट शो से कहना था, सवाल यह है कि हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई बलूचिस्तान को उसके हकूक दिलवाने की है। BSO के भी कुछ लोग बैठे हैं, बहुत खुशी हुई, मैं खुशामदीद कहती हूँ आप लोगों को। और मैं आज अपनी बहन महारंग बलोच को, समीदीन को आज इस प्लेटफॉर्म पर सरियाब में खड़े होकर उनको मोहब्बत से ये पैगाम देती हूँ कि मैंने कई बार आप लोगों को पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे नहीं मिल रहे। मैं आप लोगों से एज अ पार्लियामेंटेरियन नहीं मिलना चाहती, मैं आप लोगों से एज अ सियासतदान नहीं मिलना चाहती, मैं आप लोगों से फरह अजीम शाह की हैसियत से मिलना चाहती हूँ। सरियाब को बलूचिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। डेवलपमेंट के लिए फंड्स देना वजीर आला का वादा है। हम सब एक हैं, आए हमारा साथ दें। बलूचिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बना के दिखाना ही हमारा अज़्म, हमारा मिशन है। आप लोग आए, मेरा साथ दें। हम सब यहाँ पर खड़े हैं, आप देखें ये सब गयूर बलोच यहाँ पर खड़े हैं, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चियां, क्या बच्चे। हम आपको ये कहते हैं कि आप आए, हमारा साथ दें। हमारी लड़ाई क्या है कि बलूचिस्तान को उसके हकूक दिलाने हैं। हमारी लड़ाई क्या है कि हमने अपनी गरीब आवाम को उनके हकूक दिलाने हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। सरियाब यंग टैलेंट शो में नौजवान फनकारों ने रिवायती धुनों पर मिली नगमे और फोक गीत गाए। टैलेंट शो में सरियाब, कमरानी, केचलीबेग, हजारगंजी और दीगर इलाकों से खवातीन और बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। د لوبو ثقافت او د ځوانانو د چارو سلاکاري مینا مجید بلوچ او د پوهنتون ډیرا مراد جمالي کیمپس دوره وکړه. د دورې پر مهال د کیمپس ډایرکټر ډاکټر واحد فرهاد واغې ته د تدریسي عمل او د وړاندې ستونزو په اړه معلومات ورکړل. مینا مجید بلوچ د لوستونکو هلکانو او نجونو سره هم ولیدل او هغوی ته یې په تفصیلي هلو کې زیاته برخه اخیستلو تلقین وکړي. د هغه وینا وه چې د ځوانان نسل ته پکار دی چې خپله ټوله توانایي تعلیم په ترلاسه کولو ولګوي چې د سباهون د چیلنجونو په کلکه مقابله وکول سي. مینا مجید وویل چې د وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي په ټولو صوبه کې د جهالت تاریخي د ختمولو او د ځوانان نسل د هنرمندۍ سره سره د تعلیم په میدان کې نور مخته بلولو لپاره ګامونه اخلي. هغه وویل چې په لوستونکو باندې لازمي دی چې په منفي الزولو کې پوهیتونو په ځای په مثبت چارو کې برخه واخلي چې د دوی د دننه پټي اهلیت د نړۍ و مخته څرګنده کړل سي. د لوبو ثقافت او د ځوانانو په ګټه کې اوسنی حکومت په هنګامي بنیادونو کار کوي. د بلوچستان ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر انعام الحق خان په مشرۍ کې د DC چمن او پولیو کور ټیم په عملتیا د پولیو د مخنیوي لپاره ځانګړې غونډه وسوه. انعام الحق خان د غونډې پر مهال وویل چې د پولیو د مخنیوي د کارکردګۍ په لړ کې هیڅ ډول جوړې جاړې د منلو وړ نه دي. موږ په پولیو په پوره توګه له منځه وړلو او پر 15 کاله عمر لرونکو هر کوچني ته به د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول وي چې په دې لړ کې به د هر ډول ځنډ اچونکو په ضد قانوني کاروایي ترسره کړل سي. هغه وویل چې په راروان پولیو مهم کې به د قبایلي مخبرو او عالمانو صاحبانو مرسته ترلاسه سي. هغه زیاته کړل چې د نړیوالو ادارو مهرباني ده چې د پولیو مخنیوي او نورو ساتندوی چارو په لړ کې مرستې او ویکسین راکوي. په ریکورډ ټیکس ټریننګ سنټر کلات کې د 3 بیچ د پاسینګ آؤٹ دستوره وسوه. د دستورې ځانګړي میلمه ایډیشنل انسپیکټر جنرال اف پولیس او کمانډنټ بلوچستان کانسټیبلري آغا محمد یوسف و. د دستورې ته په وینا کولو پرنسپل RTC سکندر خان خجک پاس آؤٹ وسو. د ځوانانو ته مبارکي ورکړه او د پاس نامې په وړاندې کولو سره وویل چې د RTC کلات د ریاست کلات له وخته تربیه مرکز دی د کوم ځای څخه چې د بلوچستان پولیس په زرهانو ځوانانو تربیه ترلاسه کړې ده. په تاریخي تربیه مرکز کې د اسانتیاو کمبود دی، خو هغه ویل چې د ټولنې د ښه والي لپاره هم په زړه پورې کردار ادا کوي.
په بلوچستان کې د ترهګرۍ زیاتې دونکو پیښو څخه د پولیس په ذمہداریانو کې زیاتوب شوی دی. د پولیس افسرانو او ځوانانو د جدید غوښتنې مطابق تربیه هم ضروري ده. هغه چې د کلا تربیه مرکز تاریخي دی، د دې ستونزې د هواري د پاره به ټولې وسیلې په کار استول کیږي. تربیه مکملولو پولیس ځوانانو پریډ او ډیمو په وړاندې کولو سره د کتونکو ښه داد واخیستی. ځانګړي میلمه د ښه کارکردګۍ څرګندونکو انعامونه وویشل. د کوکنارو د غیر قانوني کرنې په ضد د ضلعي انتظامیې لخوا عملیات ترسره شول. د اسسټنټ کمشنر جو په سرمشري کې د جو په سیمه لکابند کې له لیویس پر پراخه کچه باندې د کوکنارو د غیر قانوني کرنې په ضد چارې ترسره کړې او له سهار څخه تر ماښامه پورې پر 500 ایکړ ځمکه باندې کړل شوي غیر قانوني کرنې له منځه یوړې. څرګندونه دي چې په کرنه کې په کار اچول شوي شیان هم وسوځل. اسسټنټ کمشنر زوب د سیمې له مخورو سره ولیدل. هغه ته وویل چې په داسې غیر قانوني چارو له مخنیوي د ضلعي انتظامیې سره ملاتړ او مرستې ترسره کړي. د موساخیل ضلعي انتظامیې لخوا د کوکنارو او کروندې په ضد عملیات پرله پسې ډول کیږي. په دې لړ کې د اسسټنټ کمشنر موساخیل په مشرۍ کې په 2 جلاکاریانو کې په 15-40 ایکړ ځمکه باندې د کوکنارو کرنې له منځه یوړل شوې. په دې عملیات کې تر اوسه پورې د 88 شیشې 10 سمرسیبلان او 15 انویټران نیول شوي دي او د 2 افغانانو پر نیولو سربیره 2 باوړیانې هم ناکاره کړل شوې. تر اوسه پورې د موساخیل ضلعي انتظامیې په 110 ایکړ کې 80 ایکړ کرنې له منځه وړي دي او پر 100 ایکړ ځمکه باندې کړل شوي کرنې خلکو په خپله خوښه له منځه وړي دي. د موساخیل ډیپټي کمشنر خبر ورکړی دی چې تر اوسه پورې له چا غیر قانوني کرنې له منځه نه وړي. په دې ورځ کې د خپلې کرنې ختم کړي. که چیرې په 2 ورځې کې دا کار نه وسی نو انتظامیه به د هغوی په ضد سخته قانوني کاروایی ترسره کړي. اوس په پای کې تاسو ګورئ د بلوچستان د ځینو مهمو ضلعو موسم حال. موږ ته راکړئ اجازه د خدای پامان.